السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرافیک ډیزاینینګ کورس کې تاسو ته خوش آمدید وایم. دا اردو ډیزاینر دغه مو سٹارټ کړی دی کلاس. پرون اورویو وشو او نن به ان شاء الله دې کې یو ډیزاین جوړو تاسو سمجھول لپاره چې تاسو چې کوم د فوها شي پای من چې دا څنګه استعمالي پرون کوم ډیزاین جوړه پای کې هم بیا ډېر اپشنز کنه. موږ صرف اورویو غوښتنځو ګرافیک ډیزاینینګ اردو ډیزاینر ایپ طرف ته دلته عالم اردو ډیزاینر لا تاسو ما پورنه ویډیو چانه کتلی نو ما چې کوم له اورویو ورکړو چې دا به څنګه انسټالې به څنګه او استعمالي به څنګه لکه مین سيزونه په ګما ډیسکس کړیو. ټیک ده مین چې کوم ډیشبورډ دی هغه ما پرون ډیسکس کړو. بل وزه تاسو له آی بټن کې هم درکمه ولاندې ډسکرپشن کې په هم دا لینک درکمه اول نه ویډیو د اردو ډیزاینر نن به ان شاء الله کمپلیټ کو اردو ډیزاینر. نزل ترالم دا مونږ ته نیو ډیزاین خای. ټیک ده په نیو ډیزاین ما کلیک کو نو دنیا سيزونه جوړول شم پرې کې او کساس د سی چیرې پرې کې نه احساس نو دلته برنه دی نه هم جوړول شي خپل حساب سره. ز 1.1.1 ما کلیک کو پرې کې جوړوم. ټیک ده ګیلری پکچرز اخلم. ګیلری پکچرز باندې ما کلیک کو دا بیک گراوند ریموو دی کنه. دا کلاس هم شوی د مخکینه چې امیج نه بیک گراوند څنګه ریموو کې دا به دا استعمالو ما دا سلیکټ کو دلته موږ سره دا راغلو. دا موږ سره راغلو. زه دا اوس وړوکی کول غواړم دې کې نه زه دا رسي وړوکی کول هم شم. ټیک ده دا اوس موږ سره یو امیج راغلو. دې نه بعد زه اوس اډ کول غواړم ټیکس نو راشم ټیکسټ لرالم. زه به کې انګلیش کې لیکي اردو کې لیکي هغه تاسو مزید دلته انګلیش کې اردو دوانو کې لیکلی شي. زه په انګلیش کې لیکم. ټیک ده نو ولیکو آی ډي اس دلته اکثر دا دا اسناق لیکنه اردو انګلیش دا غره ما سره ګرامر لیدل دا نه کوي. بس ما به دا ولې کو ټیک تاسو سمجھاول لپاره نو سره دا سره راغلو دا داسې کما زم چیرې دا لګ غټ شي دغه وزونه سم ډریګ اند ډراپ داسې ما غټ نو سره دا سره راغلو. ټیک ده بس دا به ما خپل ځان یو څه زور واچو دې لراله ما سو زبګي یو بل څه اچو ما بیک گراوند زه دې کوم چینج کولای شم الته هم چینج کولای شم. بیک گراوند کلر تاسو څه مور اچوي ما به دا ور اچو یا دا نو ور اچو دا به لږه مسله کوي یس بیک گراوند به دې چینج کو. ټیک ده بیا زرال تعالی ما شیپس لوګوس شیپس شیپس کی دلته سلیکټ کوم آیکنز ټیمپلیټس سرکلز الیمنټس دلته والا الیمنټس کې زه ګورم زه کوم یو او په زه یو استعمال کوم. ما بقي ده وصلت. ټیک ده دا ده مثلا دا سره راغله دلته دا مو سره راغله دی ځای کې. ټیک ده اوس چې تاسو دې باندې دلته کلیک کړئ دلته تاسو ته دا لیرز ښکاري. ټیک ده دا لیرز تاسو دې نه لا کولی شئ لاک کولی چې تاسو کوم ډیزاین کوئ هغه کمپلیټ کوئ نو بیا لاک کوئ. څه فی الحال
داسې وړوکی راشي. زه فی الحال دا ډیزاین کوم. ټیک ده، دا لپټاپ ډیزاین کوم. دلته تاسو راغلی دا ریسایز یادی دیږي نه تاسو وړوکی کمولی شئ داسې دیږي هم شي او دا ډاټس نه هم شي. ما دا وکړو. بیا زه دلته رالم بارډر له. بارډر کې چې دی کې دا کم بارډر ولګېد که نه، په دې کې تاسو وایي کم کلر غواړئ، بلیک غواړئ، وایټ غواړئ، ریډ غواړئ. ستاسو دپاره چې کوم دا سلیکټ کوم چې تاسو ته بیا ښکاري. ما دا سلیکټ کړو. ټیک ده، بارډر هم وشو. یا اوس په دې کې یو دا اپشن دی د پیکر. ما به یې کلیک کوو. اوس په پیکر کې چې ته کم ځای ته وړې هغه کلر به تاسو شو کوي. لکه اوس تاسو په دې کلرونه خوښ دي، چې زما بلیک خوښ دی یا زما دا کلر خوښ دی. ټیک ده، ما به دا استعمال کوو. یا وایي چې په دې کې دا استعمال کوم زم چیرې دا چې دا کلر په بیک ګراوند کې ولګي، نو زه اپلای باندې کلیک کوم. دلته وایي اپلای کې. بس په دې بیک ګراوند کې سرکل کې چې کوم دی لپټاپ نشه لاندې دا چې کوم دغه دی دې کې دغه کلر راغلو. ټیک ده، اوس دا ویل په دې کې هم کلر چینج کېږي. په دې کې به تاسو د خپل حساب سره کلر چینج کولی شئ. نیم چې هغه دا دي شي نو هلته شاته بیک ګراوند کې هغه کلر چینج کېږي. بلیک دي شي نو هغه هم چینج کېږي. وایټ دي شي، وایټ هر قسم کلر په دې کې چینج کېږي. دې تاسو کلر چینج کولی شئ. کلوز کومه. بیا زه دلته رالم ګریډینټ کلر چې کوم هغه ډبل شان کلر چې چېرې دا پکې زه ایډ کول غواړم، پکې زه دا ایډ کول غواړم. ګریډینټ کلر مو سره راغلو، پکې دا ایډ کول غواړم، ما پکې دا ایډ کو. دغه نه بعد بیا زه دلته رالم. اوس ویډت دې ویډت څومره جوړی دې چې کوم دغه دی که نه دې څومره ویډت جوړی وړوکی کوي غټی هغه به دې کې تاسو وړوکی کول غټولی شئ. دې باندې کلیک کوو، پلس باندې کلیک کوئ. دلته ما دومره کوم. ستاسو د سمجاوهلو لپاره زه دا کوم. بیا اپشنز دلته رالم. دلته ډیش وایي، تاسو په دې ډیش کې دا لګوئ، په دې ډیش کې لګوئ، په کم یو کې وایي تاسو لګوئ. دا ما دې باندې کلیک کوو. دې باندې زه رالم. دلته زه رالم ډاټس له بټن. زه دا اوس مو سره په دې بټن دې دغه کې شو، مو سره دا پکې ما ولګاو. ټیک ده، اوس دې ډیش لرم، په دې کې هم شمه، دې کې هم شمه، دې ته به دا چینج شي. دغه شانتې دې ته کوم سرکل چې راغلی لپټاپ نه ارد ګرد دا تاسو دغه یادوي. اوس د دې په ځای بیا تاسو دلته ریپلیس کول غواړئ. دې کې نه ریپلیس کولی هم شئ. تاسو وایئ چېرې زه دا ایمیج ریپلیس کړم. ټیک ده، دې کې نه ریپلیس کوئ، بل ایمیج پکې ایډ کوئ. زه هم چېرې فی الحال دا خپل صحیح دی. بیا ریموو بیک ګراوند. اوس دې نه ریموو کېږي او دې نه الریډي بیک ګراوند ریموو دی، نو دلته بیک ګراوند ریموو دا اپشنز هم درکوي تاسو له. خو دا چې کوم دی بیک ګراوند بیا ریموو کېدل ته بیا ته دې ته چارجز ادا کېده او بیا پیډ وي، بیا به فري نه وي. نو تاسو هغه مخکیني ویډیوز وګورئ، هغې کې زه به تاسو ته په لاندې ډسکرپشن کې هغې لینک درکړم چې څنګه بیک ګراوند ریموو کېږي. نو هغه فري کې تاسو بیک ګراوند ریموو کوئ، دلته بیا ایډ کوئ. کلر دلته راشئ، کلر چینج کولی شئ. کلر زه رالم، دلته زه اوس کلر چینج کوم. د دې چېرې دا شي، دا شي، دا شي. زه به کې خپل هغه بلیک ایډ کوم، ما به کې بلیک ایډ کوم. ټیک ده، اوس ایډجسټ کول غواړئ چې نه چې کوم نه دې کلر ایډجسټ کېږي. تاسو څه قسم خپل حساب سره بیا دې نه کلر هم ایډجسټ کولی شئ. بیا کراف څومره کراپ کول غواړئ، زه هم چېرې دومره دې کراپ کړی شي او اپلای کراپ باندې ما کلیک کړو، د دومره کراپ شو مو سره. او سټایل، دې سټایل چینج کول غواړئ. سټایل کې اوس مو سره دا راغله، زه هم چېرې دا پکې زه استعمالوم، هغه پکې دا یو استعمال کړو. اوس دا دې سټایل کې مو سره دلته راغلو. ټیک ده، یا بل سټایل کې تاسو کول غواړئ، زه چې په دې سټایل کې ولګي مو سره هغه لپټاپ په هغه سټایل کې راغلو. سټایل هم وشو. بیا د ایزیرز دې له راشئ. اوس برش باندې کول غواړئ، ایډ ډیزاین کول غواړئ، دې کې اوس ډیزاین هم ایډ کولی شئ. دا مو لیدو،
موږ سره راغلو زه چې دا ډیلیټ کوم د دې ځای نه زما ډیلیټ کړه او یس دا ما د ځای نه ډیلیټ کړو دې باندې به کلیک کوم چې کوم ایمیج دغه کول غواړئ هغه باندې کلیک کوئ نو بیا به لاندې راځئ هغې ډیزاین به بیا کوئ آوټلاین کې دا اوس آوټلاین موږ سره راغلو دغه کې بلیک کلر کې تاسو بل کلر کې کول غواړئ بل کلر کې هم شئ ما پکې ریډ کو دا شو بس زه یم چې دا ټیک دی ما پکې دغه آوټلاین ولګوو آوټلاین هم وشو بل دا فیدر نظر عالمه لکه داسې ګول کېږي شانتې داسې ګول شو او دغه تې رالرې شو ټیک ده دلته انډو لرالم واپس به زه یم چې خپل حال ته بوځه واپس ما انډو کو دا ځای نه ما کلیک کو فیدر کراپ هر څه وشو بیا زه دلته رالم ریموو کلر ریموو کوئ ایکسټرا فلټر پکې لګوئ وغیره دا تصویرونه تاسو کولی شئ بارډر هم وشو زه دلته واپس رالم ما ډیزاین چې کوم دی چې ما کوم ډیزاین کړی اوس دلته بیک شم هغلته یې نو زه بلته واپس خپل ډیزاین له راشم اډیټ ډیزاین باندې به کلیک کوم واپس زه خپل ډیزاین له رالم ټیک ده زه دا ډیزاین کوم دا بارډر وشو اوس شیډوز پکې زه ما په آن باندې کلیک کوم زه اوس شیډو آن کوم ټیک ده دا ما کلوز کو شیډوز آن کوم نو کلیک کو او زه دلته رالم رینډم کلر نظر عالمه ګریشن کلر پکې ورکوم شیډوز کې دا کلر چې په دې کلر کې آپشنز اوس زه دا ما لراله اوس زه شیډوز په دې کې تاسو دا شیډوز یې نه اوس بره کول غواړئ ښکته کول غواړئ هغه ستاسو د خپل سایډ نه شیډوز ده چیرې داسې د راشي شیډوز ما دې ځین آن کو دې آپشن نه بیا راشي بیا به شیډوز آپشنز هم وشو اوس ډوپلیکیټ کول غواړئ دې یو بل هغې دی یو بل جوړ شو موږ سره ما ډوپلیکیټ کو زه یم چې دا ډیلیټ شي دلته ډیلیټ آپشنز له راشي یس باندې کلیک کوئ ډیلیټ وشي دې باندې ما کلیک کو واپس ډوپلیکیټ وشو زه یم چې اوپیسټي تاسو څومره کول غواړئ کمول غواړئ زیاتول غواړئ زه یم چې یاره فل صحیح ده ما فل کو دې باندې ما کلیک کو ټیک ده اوس د دې نمبر دی د دې له رالمه دې کې هم عقري سایز کلرز او هغه ټوټل آپشنز په دې کې هم دي ټیک ده دا بیا په خپله باندې تاسو لږ به پریکټس وکړئ اوکې زه اوس رالم ټیکس له زه رالمه په ټیکس کې اوس زه د دې سایز هغه خبره ده زه یم چې یاره سایز یې دومره شي ما دومره سایز ولګوو کلاس مې کو بیا زه دې کې سټوکس لګول غواړم دې کې تاسو وګورئ سټوکس راغلی سټوکس تاسو په دې کلر کې ورکوئ یا په ګریډینټ کې ورکوئ زه یم چې په ساده کې صحیح دی په بلیک کلر کې مزه نه کوي بلیک کې رایټینګ هم نه بیا سټوکس زه یم چې په دې کلر کې ټیک دی که تاسو ګریډینټ کې کول غواړئ دلته راشئ ګریډینټس ته او په هغې کې زه یم چې دا کلر ټیک دی ما ګریډینټ کې کو اوس دلته راشئ ویټ ته د سټوکس څومره ویټ ورکوئ تاسو وایئ چې یاره په دومره کلر کې هغه بیا ستاسو د حساب ریلیټډ چې کوم تاسو څومره سټوکس ورکوئ هغه عمره تاسو ورکولی شئ ټیک ده ما به کې دومره سټوکس ورکو سټوکس نه بعد بیا زه رالم آپشنز دې آپشنز ته هماغه ایډیټ آپشنز دې کلر کې کول غواړئ که نه سیده لاین کې کول غواړئ یا زه دلته رالم بټنز وغیره راوند یا زه دلته راځم ما کلیک کو دغه مو سره دغه کې راغلو ټیک ده بټن شیپس کې مو سره د سټوکس راغله دا وشو اوپیسټي ډوپلیکیټ شیډو او سټوکس دلته واپس رالم دلته زه رالم زم چې دې سیده لاین کې شي سیده لاین کې شو ټیک ده اوس دې ټیکس دا کلر دا چینج کوم هم چې دا ټیکس دا کلر چې کوم دی
دا خپل دغه کې بلیک صحیح کلر نظر عالم بلیک باندې ما کلیک کو دیږي نه لاندې دا کلر دی فاونټ سره کلر زه اوس ویم چیرې دا ایډیټ کول غواړم تاسو دیږي ایډیټ کولای هم شئ ټیک ده ایډ ټو پیپر باندې کلیک کړئ هغه به ایډیټ کړئ اوس فاونټ نظر عالم دلته دی فاونټ چینج کول غواړم دلته به راځه راشم دی فاونټ به زه چینج کړم ما دا وکړو ټیک ده زه یم چیرې دا صحیح دی فاونټ باندې دیږي نه چینج کړم بیا زه د دې کلر دیږي نه چینج کولی شم ریډ چې څه قسم تاسو کول غواړئ ما بلیک کو بلیک مې کو بیا زه ملټیپل سټایل ټیکسټ دلته رالم ملټیپل سټایل ټیکسټ کې دی چې تاسو اوس دا آی موږ سره سلیکټ شو ټیک ده د دې سایز تاسو غټول غواړئ زه یم چې د دې سایز لږ غټ کړم صرف د آی سایز به غټ شي نور به په خپل ځای باندې دغه وشو بیا زه دلته رالم زه یم چې ډي سایز آی به زه لیکم او ډي سایز دلته رالم دلته سایز یم چې د دې ډي سایز دی هم لږ غټ شي ټیک ده دا ما لږ وړوکی دغه شان تاسو ټوټل دی نورو هم شي بیا دغه وشو بیا زه په دې کې سټوکس لګوم لکه اوس ما صرف په ډي کې چې کوم دی هغه یو چې کوم کې سټوکس لګوئ جدا هغې کې بیا تاسو جدا کلر اډ کولی شئ رنډم کې دا اوس موږ سره دا دي دلته دا کلر شو کوي هم چیرې دغه کلر راشئ تاسو به کوم کلر اډ کول غواړئ تاسو به کې هغه اډ کړئ ما به کې دا اډ کو بیا ته دې فاونټ چینج کول غواړئ صرف د ډي فاونټ ډي به سلیکټ کړئ دلته به راشئ صرف د ډي فاونټ به سلیکټ کړئ زه یم چیرې دا صحیح اوس موږ سره په دې کلر کې راغلو زه یم چیرې په دې کلر کې دې راشي په دې فاونټ کې دې راشي موږ سره هغه فاونټ ولګي ټیک ده بیا زه دا موف کول غواړم بره لاندې هغه تاسو بیا دې موف کولی شئ لکه تاسو خپل ډیزاین ریلیټډ چې څه قسم موف کول غواړئ تاسو موف کولی شئ ما دې موف کو ټیک ده دغه کې ما موف کو بیا زه وایم فارمیټ بولډ کول غواړئ زه چې دا سټه بولډ صحیح دی بیا ایټلیک کول غواړئ دا ما ایټلیک کو دا تقریبا دا ویل ریسنټ هغه دې کې خدا کلر چینج کیږي په دې کې ریسنټ کې کلر چینج کیږي چې تاسو څه قسم کلر کې کول غواړئ ډن باندې ما کلیک کو دا موږ سره دا راغلو د ټیکسټ ریلیټډ چې څومره آپشنز هغه مونږ په دې کې ډسکس کړل بیا زه دلته رالم دا ملټیپل سټایل مو شو بل سمپل سټایل دلته رالم په دې نور سټایلونو کې تاسو کول غواړئ لکه تاسو دلته راشئ په دې کې هم سلیکشنز وکړئ زه یم چیرې په دې کې دي شي یس اوس موږ سره حقه ګوره کلر یې چینج شو موږ سره کلر یې موږ سره چینج شو دې باندې ما کلیک کو زه وایم چیرې واپس زم چې خپل دغه ته راشي ما په انډو باندې کلیک کوم واپس په خپل هغه سره مو سره راشي بیا زه دلته رالم ټیکسټ بیک ګراوند کلر چې کوم دی هغه زه چینج کول غواړم چې ټیکسټ بیک ګراوند کلر دی چینج شي دې کلر کې کوم ټیکسټ چې څومره بیک ګراوند کلر دی هغه مو سره دلته چینج شي ټیک ده ټیکسټ بیک ګراوند کلر چینج کول غواړئ دې نه چینج کولی شئ زه ټول لږ برابر سایز ټیکسټ بیک ګراوند کلر ما دې نه چینج کوم بیا بولټ لیست تاسو پکې بولټ لګوئ داسې بولټس لګوئ یا داسې بولټس لګوئ تاسو پیراګراف لیکئ کنه پاره کې بیا بولټس لګي نو بولټس ډیلیټ کو بولټس ورډ سپیس دلته رانه ما زم چیرې په ورډس کې دومره سپیس راشي دومره سپیس موږ سره په ورډ کې راغلو بیا سپلیټ ورډس سپلیټ کول غواړئ د یو بل نه سپلیټ کول غواړئ زه یم چیرې سایز ولا ما غټ کو سپلیټ بیا اوپیسټي ما فول کړه جون ما کلیک کو اوس دا تاسو خپل حساب سره دلته سپلیټ کولی شئ داسې سپلیټ کول غواړئ دی شي تاسو سپلیټ کولی هم شئ ټیک ده
دا ما داسې په خپل طریقې سره سپلټ کو ما کلیک کو اوس دا د دې اوس ځان له هغې کول غواړئ هم شئ تاسو بیا زه دې اپشنز له رالمه د یو له په خپل حساب سره داسې یا داسې کول غواړئ دا هم شئ دا وشو بیا زه رالم دا ټوټل ټرانسفارم زه دلته رالم ټرانسفارم ما کلیک کړو ټرانسفارم کې موږ سره دې دا شکل سره کرو شانتي شو زه هم چې دا ډیلیټ کړم یس پر ما ډیلیټ باندې کلیک کو موږ سره ډیلیټ شو ټرانسفارم مو شو یا کنورټ ټو شیف انډو دې باندې زه رالم دا ما ډیلیټ کو دغلته یس دلته رالم کنورټ ټو شیپ دا موږ سره شیف کې کنورټ شو کلر به بلیک سلیکټ کو هلته موږ سره چې کوم دی هغه په شیپس کې موږ سره هلته کنورټ شوی شیپس کې موږ سره راغلی دلته اډ کوم دلته زه رالم شیپس له شیپس کې به دلته موږ سره چېرته هغه کنورټ شوی بس ویډیوز ډېره غټېږي ما بیک کو واپس رالم ښه دې له زه رالم دې له دا اپشنز ما دیږي نه ټوټل دې رالم واپس دا خپل ریسټارټ طرف ته راغلو ټیک ده دا موږ سره مین اپشنز و دي ما ځان سره دا یو ډیزاین جوړ کو ریسایز کو مې ریسایز اپشنز هم وشو ریسایز پیپر تاسو دوباره بیا کم پیپر کې تاسو وایي چې یاره په هغه پیپر کې ایډ شي ما سنیپ چیټ کوم په سنیپ چیټ کې موږ سره دلته ریسایز راغلو بیا ټرانسفارم د دې چې کوم بیک ګراوند دی ټرانسفارم بیک ګراوند کوئ که نه کلر بیک ګراوند کوئ دا کلر پکې اچوئ دا کلر پکې اچوئ چې ستاسو کوم لږ هغه پکې واچوئ ټیک ده بیا زوم کول غواړئ ما به زوم باندې کلیک کوم چې زه دا یو څیز زوم کوم دا موږ سره دلته زوم کېږي ټیک ده دنه ما کلیک اوس ګوره دا به نه زوم کېږي اخوا دېخوا کېږي د یو بل نه خو زوم کېږي نه او که په دلته په زوم باندې کلیک کوئ نو به ټوټل زوم کېږي او هغه کېږي به ډیلیټ کول غواړئ آل دې نه ډیلیټ کولی هم شي بیا دلته راشئ ایډ نور ستاسو څه لګي دلته ایډ کولی شئ او انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې الله حافظ ښه سیو کول غواړئ دلته سیو کولی هم شي دلته دې نه به راشي سیو اپشنز له بیا زه یم چې دا په دومره دغه کې زه سیو کول غواړم ټیک شو سوشل میډیا فرنټینګ کې کوئ سوشل میډیا کې ما ټیک ده سوشل میډیا او پی ان جي هم سیو کوم سره اوس موږ سره سیو شي موږ سره سیو شو زه دلته رالم وایي دا شیر کوئ نو شیر یې کوئ شیر اپشن زموږ له راکوئ دا به اوس موږ سره زموږ په ګیلري کې راغلی دا زموږ ګیلري شوه دا وګورئ موږ سره آل کې دا اوس موږ سره سیو شو لکه موږ داسې ګډوډ سیو کړو نو موږ سره سیو شو دلته